من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته. والصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود تقوية والنقاوة نقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا ثاني العشر مهدي الزمان. صل على محمد وآل محمد. روي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات والسلام محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی ماتمیان سید الشهدا، خپل رئیس بینول مخی دیوا فقهی مسئله غادات د روژې د محرم میاشتې چې کومې روژې دي هغه مستحب دي. لسم ورځې نه علاوه چونکې لسم ورځې روژه مکروه دی، حرامه نه دی، نوره انم ورځې پورې ټوله دغه روژې ته 27 مستحب دی او ډېر فضیلات دی. خو هغه کس هغه خور لور یا هغه نر چې هغه باندې واجب روژې پاتې دي، مثلا زنانو نه بیماری کې روژې پاتې شي دي او موږ تاسو نه سفر کې واجب روژې پاتې دي، هغه بیا مستحب روژه نشي ساتای ثوابي. دا کوای شي چې د محرم میاشت کې هغه نیت وکړي قضا، نو الله رب العزت هغه قضا یې نه پوره کړي او د محرم له ثواب هم متولي کړي. البته المنځ کې دغه شی نشته. المنځ کې که چیرې یو واجب المنځ ته نه پاتې دی ته مستحب المنځونه کوای شي، فرق نه کوي. هغه قضا ټیم نشته، کله څو پورې مړ نه وي ته هغه قضا کوای شي واجب. لیکن روژه کله د واجب پاتې دی ثوابي او مستحب روژه وره نشي ساتای. صحیح شو. موضوع د وروره د بیان مو کو بیګه چې انسان مسؤلیت چه دی، د خدای مقابله کې ته څه شي ذمہ داری لري، څه شي مسؤلیت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمات کې ته څه شي مسؤلیت، چونکه ته اندسه عام حیوانات غونډه نه پیدا کړي. الله رب العزت ذمہ داری او سره پیدا کړي. تو باندې الله رب العزت پیدایش نه بعد خلقت نه بعد فخر کړي دي. لقد خلقنا الانسان فی احسن، ما د انسان بهترین صورت کې بهترین فریم کې ما پیدا کړي دي. بل ځکه الله رب العزت وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا، ما دا کائنات، ما دا غزمکی، دا اسمانونا،
دا پلتو باطل مخالق نه دی کړي، بے مقصد بے فائدې مخالق نه دی کړي. او انسان ته چې شي مقصد د پاره یې خال کړی انداسې نه چې ټایم د سره تیر شي لهو لعب کې دنیا جوړولي کې و شباس لوړ شي ختم شي. نه دا دنیا یو پال دی، ایتو دو خونه نه دی. اصلا مولای نهج البلاغه کې شاید یو بل کتاب کې امام علي علیه السلام چې الناس نیام اذا ماتوا انتهبوا، چې کله خالق ټول خو بیا ولیدي اوس کله چې کومې ورځې سترګې د پټې شولې مړ شولو هغې ورځې بیا بیدارېږي دوی. یعنې وره ته بیدار نه یې، کومې ورځې چې انسان مړ شو بیا یې سر ټکېږي، کله لدي ته بیا د سر وټکېږي قبر کې، بیا به وایي چې زه خو اوس هغه شولم بیدار شولم راویښ شولم. دا دنیا خو یو پال و. نو لحاظه څومره کائنات دي دا ټوله تا دپاره مسخر کړي دي. انسان هر یو شی ایتو طبیع جوړ کړی دی، خو که انسان ځان وپېژندي مسؤلیت وپېژندي خپل. شپږمه قبله ایمو مذهب بانی امام صادق علیه السلام فرمایش کوي لولا تمریج فی قلوبکم، کچری ایتوسی زړو کې چراگاه نه وي. تمریج عربی کې چراگاه دی. چراگاه څه ته ویلی شي؟ چراگاه هغه ځای چې هغه کې ټول حیوانات راځي څري ورکي واښه خوري څري، هغه کې څه پابندي چې رولز نه وي که نه، څه بورډ خو نه وي که نه ورباندې چې دغه غو پاره دی وزو پاره نه دی، دغه خرو پاره دی واسانو پاره نه دی. نه هغه کې هر رقم حیوان راځي و څري، هغه ته ویلی شي چراگاه. مولای چې لولا تمریج فی قلوبکم، کچری تاسې زړو کې چراگاه نه وي، مطلب هر قسم ته خیالات درته نه راتللی. لکه حیوان څنګه نه وځي هر رقم، انداسې تاسې زړو کې هر رقم خیالات نه راتللی. ولا تکثیر فی کلامکم، وایي تاسې خبرو کې کثرت نه وي، زیاتې خبرې مه نه کولی، لږ خاموش کېناستلی، لږ سکوت ما بیا مندلی. خبری سکوت پر متعلق دے امام حسن عسکری علیہ السلام سے آئی وفی السکوت تکون الحیبہ، چورا انسان خاموش بھی مغورتوں کی حیبات بھی. چورا انسان خاموش دے اندورتوں کی روب و دبدبا دے، اندورت عزت دے. تو اسی وقت کم کاست زیادی خبری کوي، لگیاوی هر چی تا خبری کوي، کا دکان کی نوز دے خبری کی، کا اڈے کی دے خبری کی، کا گوڑو کی دے خبری کی، ہر چی تا لگیا دے. یا بیا ویلیو عزت نه پتی کیږي معاشرې کې. تاسو وخت سوی دا شپږمه قبله ده چې ولا تکثیر فی کلامکم، ای کاش تاسې زړو کې چراگاه نه وي، هر رقم خیالات نه راتللی. ولا تکثیر فی کلامکم، ای تاسو خبرو کې کثرت نه وي، زیاتې خبرې مه نه کولی. لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع، تاسې به هغه شیونه لیدل چې هغه زه شپږم امام په خپلو سترګو کسم، و هغه شیونه به اورېدل چې هغه زه امام یې واورم. چیرې مسئولیت انسان وپېژندي ځان د فرشتې نه افضل انسان. ایتو دغه مجلس چې کوم مجلس کې ته ناست یې روایات لرو، روایات چې حتی امام حسین مقام کې چوکینی هغه ځای کې چې هلته د علي علیه السلام فضایل کېږي، هلته د اهل بیتو ذکر کېږي، هغه کله تاسې ړانګ شوئ وځئ بهر، دغه ځای ته فرشتې راځي دوباره بیا فرشتې راځي، هغوی خپل خوشبوی دغه مجلس نه وړي پاسه. کله عرش ته ورسیږي نوره فرشتې ورته چې چېرته لاړې وایي د دومره ښکلی خوشبوی د ده نه راځي، ورته موږ د هغه ځای ته لاړو چې هلته د اهل بیتو ذکر کېدلو. عظیم و اهل بیت باندې بلند صلوات. موږ هغه ځای ته لاړو چې هلته اهل بیتو ذکر کېدو. ویلې خو تاسو خو مجلس کې ناست دی وایي که نه؟ ویلې ناست یو مجلس کې موږ ناست یو، اوس فرشتې ناستې دي کوم ځای کې اهل بیتو ذکر کېږي، روایات دی. او دا داسې یو وړه کتاب نه، ښه معتبر کتابو کې دا روایات دی چې اوس فرشتې ناستې دي موږ تاسو سره اهل بیتو ذکر د چونکې کېږي. نوره فرشتې ورته وایي چې موږ هغه غواړو چې هغه مجلس کې کښېنو، تاسې ورته معطر شو، تاسې ورته خوشبوی واخلو.
وتی نه هغه مجلس خو سړانګ چې د خالق لور دی خونو ته دکانو ته مطبخانه خالی شوي دی وتی خیر دی که خالق نوی موجود مطعمیان نوی موجود خو موږ ویشو هغه ځای پسې به خپل وزر یو مونږو لہذا هغوی بیا راځي دغه ځای کې چې کله تاسو نه داخلي شي فرشتي خپل وزاري منګي او انسان ته دوره عظیم یې کچېرې ته ځان وپېژاندې والله رب العزت وکسه بهانې ته جوړوي مغفرات دپاره بهانه جوړوي شپې دیر کړلې زمان یې دیر کړلو مکان یې دیر کړلو داسې وختونه یې دیر کړل داسې ټایمونه یې دیر کړل چې هغه ټایم دعا وکړه مغفرات د کېږي ګناهان یې د معاف کېږي اجر دیر کوي خدای عظیم د ګرځوي خدای ویلي دا ټوله بهانې الله رب العزت انسان دپاره جوړې کړلې څه طریقه وي مو ته راشي یی چې ته مو ته یو قدم راشه زه الله رب العزت اوه قدمه تا ته درڅوم انسان ته مو ته ورو ورو راځه زه په منډو زه تا ته درڅوم زه اویاو میاندو نه زیات مهربان یم تا باندې زه تا شیرګ نه زیات تا سره نږدې یم الله رب العزت یو څومره مو پرېښلی دی الله رب العزت ما ته د توحید درس کې اهل بیتو ذکر دی اهل بیتو ټوله زندگی خپله د توحید دپاره تېره کړې دی که چېرې توحید ته مو ونه رسېږو خدای ته مو ونه رسېږو بیا یې څه فایده اهل بیتو مینې څه فایده بیا تاسو امام حسین ته وایي عرفه لګوه چې چا ژاړي امام حسین څنګه یې الهي خدایا کوم کاس چې ته وموندلې هغه بیا چې ورک کړله که بیا چولوس نه ته لاړې ورک شولې خدای هغه بیا چې وموندل دا د امام حسین جملې دي او بهانه غواړي تا ته روایت دا مو خپله تجربه کړې منبر باندې نو شم دروغ ته نه یم دا مو خپله تجربه کړې دی یو ځای کې مو دا روایت پړو کو بیا ما عمل ورباندې شروع کو هغه دا چې کله انسان یو حاجات وي ویزمه یو تاسو روایت من احدث ولم يتوضع فقد جفاني حدیث قدسی دی الله رب العزت دی کوم کاس طهارت وکړو یعنی باتروم استعمال کو ولم يتوضع وضو یې باندې اوسې نه وکړو چړته فقط جفاني هغه کاس ما باندې ظلم وکړو انسان په کار دی کله باتروم استعمال کی وضو اوسې وکړي کني ما باندې ظلم وکړو ومن احدث ويتوضع ولم يصلي ركعتين فقد جفاني کچېرې کوم کاس هغه وضو هم وکړو باتروم پسې خو دوه رکعته لمونځ یې ورسې نه وکړلو هغه مو باندې ظلم وکړو اس کا عجیبه اون روایت ہے نا خو من احدث کن کاس وضو وکړو محدث شو طهارت وکړو هغه نه بعد وضو وکړو وتوضع وصلى ركعتين دوه رکعته لمونځ ورسې وکړو ودعا من امر الدين والدنيا چه دعا یو غوښتله چاهه هغه دنیوي امور کې وي یا آخرت امور کې وي کومه وا دعا وی غوښتله ما خدای هغه ته بیا جواب نه ورکو دعا من نه قبوله فقط جفوت علیه بیا هغه بنده باندې ما خدای ظلم وکړو ولست برب جاف خو زه ظالم خدای نه یم و دا اوس مې وي چې ته حاجات وي چې ته مساله وي چې وي کله تاسو باتروم استعمال کوئ هغه نه بعد دوه رکعت لمونځ وکړئ وضو وکړئ دوه رکعت لمونځ ورسې وکړئ وغواړئ حاجات وایي څه څنګه نه پوره کېږي الله رب العزت بهانه غواړي ته دنیاري ته ورولي څه طریقه شي څه ته راشي مادار ته شپېته کاله ته الله رب العزت نه وریایي شپېته کاله ته نشې کړي دي شپېته کاله ته سودونه خوړلي دي شپېته کاله ته بګاړۍ جوړه کړې ده شپېته کاله ګیره د سپینه شوله گناهانو کې اوس کچېرې الله رب العزت دار ته راځي شپېته کاله نه لګېږي وروره یوه توبه ژړو سره خلوص نیت سره وکړه الله رب العزت توبه کړي د ډېر کریم پروردګار خوشنودۍ پاره غلام تر صلوات محمد وعجل فرجهم اونو نو خدای ځانه پویر نه کوي کله امام معامله وي ځمکې معامله وي واده معامله وي بزنس معامله وي کور معامله وي چې خلوی خرڅاوي چې سره نکاح کوي چې سره رشتہ کوي چې سره چې کوي صرف او صرف یو معیار ته توخم هغه د خدای رضایت دی
وکسوی دغه ممیلی کې الله رب العزت مون رضی ده که رضی نه ده که خدای د ناراضی وي وای کا چوک خپا کیږي خپا شي خپلوان د سبا بایکاټ کوي وای کی خو خدای د ناراضی ده خو چې کومه ممیلی کې خدای راضی نه ده او خدای د نه خپا کیږي بیا غما کوا کروڑو تاوند ویلی نه کیږي هر شی تاوند ته ویلی نه ملويږي خدای ایو قیمت کی جان خپا نه کی الله رب العزت امام حسین مخای کاس او سوچ وکړه امام حسین کربلا میدان کی اورمنی په متعلق تاسو دا ورېدلی دي کنه اورمنه اخیری کې ولسم ریځ باندې کله تلله یو ځلې د حسین تنی باندې ځان وغورځولو د امام حسین تنای لاسو کې اوچاته کړله او مینا د خور ورور پورا تاریخ انسانیت نشي خای چې دوره مینا لکه چې د حسین او د زینب بیبي وا ودنه بعد کله ورمنه واده شواله درې ورځې امام حسین نو لیدلې په ژړاو سي کور ته راغله مغا ورمنه د حسین تنا لاسو کې اوچتوي چې خدایا ماندا قربانی قبول کی ابن زیاد لعین یزید لعین غونډه کسانو دربار کې ورمنی تنګولی د پاره یو جمله استعمالوله خدای تاسو سره څه وکړل دغه ظالمان دوی خدای تاسو سره څه وکړل څنګه دی آی څه دی آی د ممیلات څنګه وا ورمنه د څه دی وما رأيت الا جميلا ما څه د خدای مو سره ټول خولي ارشه وکړل هغه ورمنه څه هغه دو او یا جنازو باندې تندای والے وو اما نیمو شپو سره په نوستي المنځونه کوي خدای ته مو د خدای نه ویلې وريایو ویلې خپل مؤمنو کې خدای نه رولو ویلې خدای نه مخکې قدم کې قدم خپل زخه پیګم نه بابا قرآن وکسا خدای وکسا دین وکسا شریعت وکسا څنګه د څه یې کاغه اسمک ممیلاده کاغه د نکاح ممیلاده کاغه بزنس مو طويله هر مملی کې معیار خدای وګرځوا الا بذکر الله تطمئن القلوب خدای ذکر سره د انسان سړونه سکون سکیږي او کبه چا د خدای ذکر نه وکړو هغه په متعلق قرآن شته کوم کاسه خدای نه وریا شو خدای ذکر نه لوس واخستلو هغه چې دی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا کوم کاسه الله رب العزت دی ته اما ذکر نه لوس واخستلو ما نه وریا شو فان له معیشة ضنکا هغه د پر بیا ډیره تنګ زندگی دی یا خسر به تنگ وي زندگی کې به مصیبتونه وي پریشان به وي دا اوس څوري چې مخکې زه کراچۍ باندې کوش ولوم کراچۍ کې مو بیا درې شپې وکیل ته پښتنو سمو یو مجلس و نشست وکړو ملکه چوچ سوالي مسالې وي یمو کورمیوال و تیراوال و ګلګت والا و ډېر کسانو کراچۍ کې هزاره ګوټ کې او کې یو کس مو ته راغی هغه سه بزنس کې مو برکات نشته خونې کې مو خجو جنگونه دي وړونو خپل مانځ کې جنگونه دي مشکلاتو کې مبتلا یو لکه تعویذ لکه آیتونه لکه نسخه واخه موته له الموس د څنګه کې ویلې او شغله شو ویلې هغه سه او شکل د پنځل سوري زیار نه کزو شي کله شل ریجو کې دی واکوم موته ویله کسا کنه تو خپل لوسه ته مشکلات جوړ کړی دي من اعرض عن ذکری قرآن دی چونکه مو ذکر نه وریا شو فإن له معیشة ضنکا هغه ته مو بیا تنګ زندگی ور کړی دی اورورا خدای نه د لاس وخت الموس د پریخلالو و یک سره به د تنګ وي قرآن تلاوت د پریخلالو و یک سره بزنس کې به د تاوان وي خمسونه زکاتونه د پریخلالو و یک سره مال کې به د برکات نه وي من اعرض عن ذکری بل ځای کې الله رب العزت ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض شيطانا فهو له قرين کوم کس اما ذکر نه وریا شو الله رب العزت نه لاس واخستلو ز شیطان هغه ته مرګله جوړاوه خدای دی یو بیا د شیطان سره واشه برابر کوي بیا ټول فیصله تونی شیطان کوي نن سبا د کسوي کنه موتوسو چې ته فیصله وي شیطانی فیصله وي شریعت مطابق نه دی کنه هغه شیطان ور سره شیطانی الهام کوي څه دسی وایا
بل ځای کې د قرآن کې چې لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. کچيري ایمان دراوړلو تقوا دی اختیار کړل خدای ذکر وکړو خدای طرف ته لوري الله رب العزت به اسمانونو ته باندې برکات نازل وکړي. د برکات څه نشته دی واچ اندازه څه خدای مونږ وریاده. لہذا دایمو مسئولیت دی مو موضوع چونکه مسئولیت دی ورونه موضوع نه وتلی. یو صلوات خواسته محمد و آل محمد وعجل فرجهم. لہذا ایمو مسئولیت الله په اقتدار چې اطاعت وکړو الله ذکر وکړو. دویم مسئولیت ایمو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په متعلق دی. چونکه قرآن کې دی چې کوم کس رسول الله اطاعت وکړو پوه حقیقت کې هغه د خدای اطاعت وکړو. رسول الله خدای تانی چو پیژندل وروره خدای تانی رسول الله پیژندل خدای تانی اهل بیت پیژندل ته ډایرکټ خدای ته نشي ورتلای چو پرې چې اهل بیت لمنه نه دی ویلي چو پرې رسول الله لمنه نه دی ویلي ته خدای ته نشي ورتلای. قرآن دی وقته الیه الوسیله کچری خدای ته چینو بیا وسیله د اهل بیت د رسول الله وسیله وګرځوا. لہذا رسول الله په متعلق مو تاسو مسئول یو. اول مسئولیت مو تاسو دا دي چې رسول الله په متعلق چې رسول الله نه مخکې کده کوم شای چې رسول الله خیال دی هغه نه چرته وسه چاہے هغه دینی مسئلې دي چاہے هغه تو جرګي دي چاہے تو هغه مسئلې دي لکه وی ملدتا رسول الله نه ځون زیات پوي ما غړا ایموي وی خبر کې د ډېری اشاری چې استاد خپل د پیغو سره تفصیل سره ځنه شونه نشم بیناوای. رسول الله نه مختماته قرآن دی یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسول. ایمان ولو کچری ایمان باندې پته کېږي خدای او رسول نه مخکې ځان او خيار ما ګڼوي. رسول الله کچری کوم حکم د توکی هغه امنا وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. چشي په متعلق رسول الله ته حکم کی هغه امنا چشي نه څه مانی کړلی هغه نه مانی شو درېګا. عظیم پیغمبر باندې بلند صلوات. که رسول الله د توي چې امام بشتري باندې څملا بیا علي عليه السلام ته سر ټیټ کا بشتري باندې څملا. که رسول الله دتا ویلا د علي لاس بلند کړلو ویلا من كنت مولا فهذا علي مولا. رسول الله دتا ویلا او خلکو تاسو جاهلان یوي زه د خدای طرف نه وحي بینم ای چا زه رسول الله مولایم ما نه بعد نن بعد قیامت پورې د هغه علي مولا دی بیا علي ومنه. دو څنګه رسول اطاعت ولو ته یا رسول الله اته دې جنت کې تو تشنی جامې واچوم شړې پګړې واچوم مسواک جيبو کې کېږم رسول الله سوري کوم رسول الله تی چې علي ومنه علي نه منو. محبت اطاعت هغه دې څنګه حکم د رسول الله هو کی ماغه شی ومنه لکه څنګه علي عليه السلام ته وای کو او د تور لاندې بشتاري کې خوب کوله ډیره سخته خبره ده. تور لاندې علی علیہ السلام دی ای چې ما په خدای قسم دی ما ټولې زندګۍ کې دور سکون کې خوب نه وکړې لکه چې د هجرت شپې رسول الله بشتاري کې مو وکړو. لہذا رسول الله نه مخکېږه. دویم احترام و اکرام نبی وکړه دی مسئولیت دی موته مسئولی و ذمہ داری مده رسول الله اکرام وکړو. قرآن دی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. او خلکو رسول الله نه پورته ما غږیږئ ځنه داسې و جهلان چې هغوی به رسول الله په جامې کې ناست و دوی به اوچت اواز غږېدل رسول الله به ورو خبرې کولې دوی به رسول الله نه پورته غږېدل. لکه یوه ورځ باندې رهبر معظم خدای طولني عمر سیستاني هغه ته رهبر ته ویل کړ فخر تشیع دی چې هغه یوه ورځ باندې میټینګ کې ناست و څو کسان د افسران د پولیسو افسران د سیاسي مشران د ټول سره ناست و چې شي جرګه وه
یو کس دی چې رهبر ورته ناست دی یو دی چې باید فرض کړي پکار دی چې مودسي وکړو باید مودسي وکړو اول ته دې ته چې یا ویل چې هغه سه باید مودسي د کار وکړو اول ته دې چې باید مودسي د کار کول ټول ویلا ایو کس اخیری کې کوم مشاور واغه دی چې نه د باید کار تاسو نه دی په کار دی رهبر وایي ته مشوره ویر کا تخپل نظریه بیان کا اغه بعد بر رهبر ای چې باید په کار دی دا وشي دا ونشي د تب حکم مالګو ته رهبر مختنوس دی چې کله رسول الله مختنوس دی د نور حق نه دی چې هغه بلند او سره خبري وکي قران دی چې کچيري لکه څنګه تاسو خپل مانځو کې وبلته ایوي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لکه څنګه تاسو وبلته تیز غونه کوي او ورکیا یای کنه مو تاسو او ورکیا دا شی رسول الله تاک ما کوا در بدتمیزه ما کیږي یعنی قران څه دی دینه مطلب دا ثبیتی کی چې بدتمیزه موجود و پیګوي دا کنه داسې بدتمیزه موجود و چې هغه رسول الله ته ورکیا یا داسې الفاظ استعمال القرآن ویلا ولا تجهروا دغه شی سوري ته ما کوي ویلي کا چې داسې موکه اعمال مباحبت شي ختم بشي اعمال ځکه قرآن ته یې چې هغه مخکې خبرې ما کوا بیا چوتا د حق نه دی حاصل څه کله رسول الله وایي چې اعتینی بالقلم والقرطاس ما ته قلم او کاغذ راکړه رسول الله دی چې زه تاسو ته داسې وصیت ولیکم چې ما نه بعد به تاسو هیڅ کله ګمراه نشئ لیکن ځنو دا ویله ان هذا لا یهجر چې رسول الله ذهن خراب شوی دی لیونی شوی دی پیږي ده نه شتادی کتابونه نه ډاک ویلي طرفین کتابونه نه ډاک دي چې 14 جملې ویلي دي لہذا قرآن دی دا د رسول الله موت باندې حق دی ټیم خو زیات نه خو تقریبا 20-25 منټ مو سمو خستل ان شاء الله 15 منټو کې ختموم تانګ نو شي بلند اواز یو صلوات خاتم کوي محمد بس دا یو حق یوم ډیر شونه ملي کلیو پاتې شول دریام حق مسؤلیت د رسول الله موت باندې ایمو ته ذمہ داری چي ده هغه د چې لکه قران کې الله رب العزت چې ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسول الله باندې بار صلوات ستوي تاسو صلوات ډیر ثواب دی حتی ایمو پنځمه قبله امام باقر علیه الصلاۃ والسلام د فرمایش کوي چې اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اثقل ما يوزع في الميزان يوم القيامه الصلاة على محمد و آل محمد ټولنا قیامت ورځې باندې چې تل کې وزندار شای وي قیامت ورځې باندې ایتو تل کچې سپکوي د اعمالو درندوي به هغه محمد و آل محمد باندې صلوات دی بل جای کې د امام رضا علیه الصلاۃ والسلام فرمایش کوي من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبا کچېری یو انسان سره څه نشته چې هغه سره د خپل ګناهونو وبخي هیڅ ور سره نشته لسته شه ده خپل ګناهونو مغفرت د پاره فليكثر الصلاه من الصلاه على محمد بیا صلوات زیات ستو ویلي فانها تهدم الذنوب هدما دا د ګناهونو مکملي بیخ نه ختموي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بل جای کې الله رب العزت موسی ته وحی کوي یا موسی کچېری غاړي قیامت ورځې باندې د تګې نوي چونکه قیامت ورځې ډیره د تندې ورځې ده د نفسي عالم بوي او ځنه ایت قیامت ورځې باندې بکیدای شي یو کس وایي چې مور د پلور د امر نیولې چملولې مې چې د مو دیني خپېږي چې د خپې مسړی شي وي قیامت ورځې سخت ورځې ده 50 مواقف دي شټر دی هغه ورځې اعمالو ضرورت ده اوس د موسی ته الله رب العزت وحی کوي هغه کس هغه غوړي قیامت ورځې باندې هغه تګ نوي او مواقف هغه سټپونه هغه ته آسان شي نو بیا فصل علی حبیبی محمد فی الدنیا بیا دنیا کې ما محبوب پیغمبر باندې صلوات واستوي اللهم صل علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. بس عزیزان گرامی راغلم آخری روایت تا تیم ډیر وخستلو آخری روایت تاسو په خدمت کې بنام د حق د رسول الله متابعه دي څنګه قرآن کې ویلا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة فی القربا. او خلکو تاسو نه زه هیڅ دنیا متا سامان د شونه نه غواړم که چیرې غواړم چې غواړم ایما اهل بیت سره محبت او مودت وکړو. ایما اهل بیت اندسې پرې نګدا وایي چونکې دا قیامت ورځې باندې به قرآن او اهل بیت سره پچیږي. دا عدیل قرآن دی بارهای ویلا انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و خلکو دینا واضح د رسول الله څه وایي. اهل سنت کتابوں کی داره ویچتا اهل تشریح کتابوں کی داره ویچتا څه رسول الله بارها جامو کی ویلا مجموع کی سترو مجموع کی څه ایتو سمانځه دوا ګران قدر شینه پرېګدوم یو اما اهل البيت و دویام قرآن پرېګدوم. لیکن دی حدیث کې یا رد بدل وکړلو څه نه زه یو قرآن پرېګدوم یو ما سنت پرېګدوم. دومره اهل بیت سره بغض دی د خلکو. تاسو لیدلی دی ټي وي باندې روژې کې هغه ملیونیا ایمو ملیونیا کینی بیا کله وخت ډي بي ټي بس مباحثه وي هغه یو مشهور مولا دی هغه نه پوښتنه وشوله چې د علي علیه السلام سره د دوره بغض نه د ابو طالب علیه السلام سره د دوره بغض ویلې کوي تاسو ویلې دی واجب نه چې د علي پلار دی د ابو طالب کله یې څه کافر دی کله یې دا دی کله یې آته مشکلات جوړوي ویلې دی واجب نه چونکې د علي پلار دی. علي نه سوي دي کنه علی علیه السلام ته نیکونه والی دي ځکه امام علی علیه السلام نهج البلاغه کې یوه خطبه یو خط امیر شام ته استولې دی خبر وي امیر شام ته خاص استولې دی چې کله هغه سره سفین جنگ وو دغه طرفیا مسلمانان قتلېدل هغه طرفیا غریبان مسلمانان قتلېدل امام علی علیه السلام یو خط ولیکلو هغه دا ویله چې ته ونه یې چې علی علیه السلام زوړ شوی یم هغه دا ویله فخلو بالناس جانبا بیا د خالق لک سیر تکا ته یا د خالق سیر تکا زه بیا خالق سیر تکم فخرج الیا که بیا دونه نروي ما علی ته مخ راوزه فنرا اینا المرین علی قلبه مکه پاته ولګیږي چې تاسو سره باندې زنګ لګېدلی دی که د علي سره باندې زنګ لګېدلی دی. نهج البلاغه کې د رساله ته د مغاز الفقار چې ما هغه رسول الله صلی الله علیه و مغاز الفقار اوس یې موزدا مغاز سلاس کې دی خو چونکې مسلمانان ته قتلېږي بتشکنی کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام باندې بلند صلوات وعجل فرجهم. بس عزیزان گرامی لحاظ رسول الله حق ده موتاسی الحمدلله در رسول الله حق ده دغ حوالی سره ادکاو چې اهل بیت سره مینه ده اهل بیت خوشاله کې د خوشاليګو یا اهل بیت غم کې غمگین یو. دا روایت ده ابن شبیب ده امام رضا علیه السلام په خدمت کې راغللو. دید ابن شبیب آیا نن خو اول محرم دی دید روزه ده دی ویلې نه روزه منه دی ویلې خو روزه وسط اول محرم باندې ډیر زیات ثواب دی او بل دا هغه ورځ ده چې د حضرت زکریا علیه السلام ته خدای ذریات او اولاد ورکړي دي دا هغه ورځ ده. هغه نه بعد امام رضا علیه السلام دی ای یا ابن شبیب ان كنت باقیا کچېرې چې ته ژاړو ته د زړه وشي فبکل للحسین ابن علی بیا ایما جد حسین تا جوڑا. ابن شبیب کله د زړه ډاک شي ژړو ته د زړه وشي نو بیا ایما نیکه حسین تا جوڑا ویلی فإنه ذبح کما یذبح الکبش ویلی نیکه حسین مدسی زابه شولو لکه څنګه حیوان زابه کوي. امام رضا متام ده کوي امام رضا د خپل ژبې سره متام کوي
واغنى بعد دي وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا بيلنو أتلس بني هاشم نجوانان ورسر زابش ولا تعغوي زمكي كي شبيه نو دسي كسان تعغبودي ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله يا ابن الشبيب إيمانك بوندي وأسمعنا وزمكي وجري دالي لقد نزل إلى الأرض من الملائكة 4000 لنصره تالور زر فرشتي رغلي تمو نصرات وكو خطكال أرور سيدي فبجدوه قد قتل ويلي دلو تدو حسين تنا كربلا غار مريقو باندي خيده وغاي قبر سراوس فرشتي جوري فريدون كبي يا ابن الشبيب مونيكونا دا روايات وريدا لدي تكلا إيمانيك حسين قاتل شوالو أم ترت السماء دما أسمان دوينو برانونا شروع شوالا يا ابن الشبيب او شبيب زويا إن بكيت على الحسين كجيري حسين باندي وجري دالي تورا وجري دي حتى تسير دموعك على خديك تأخذ كالو باندي راغلالي اندور را وجري دالي غفر الله لك كل ذنب أذنبته طول گناهاني تتاكري دي خدای بيد توبه کی که حسين باندي وجري دالي دي روایات دي پري مخلالو وجوړې دلی بل ځکه د شپږم امامي چې کوم کاس ایمان نیکه حسین متام کې وجوړې دلو څومره باندې لم دشواله صرف خدای به د هغه ټولې ګناهونه وبخي اگر چې هغه د سمندر او جاګ برابر ویلی نه وي لہذا نن د څلورم ورځ د ورورا متام کې مو د طویله اهل بیت حاضری کی مو معین الخطبه کتاب کې یو شای پڑھو کو خبري کویت کې ایوا حسینیه ده ایوا متم خانه ده کویت کې روغله مصیب ته ډیر کم مصیب کوم ان شاء الله کویت کې ایوا متم خانه ده چال ته ډیر خپل متام کیږي او متام نه بعد هغه بیا دا رسم د سیده چاغوي و بیٹه کې و جوی کې بیا خجی جمع کیږي عربو خجی کته سولې دلی مخ زندگی الته تیر شو هغه بیا د ټول سره دیشون سره سینا وای متام یا کوي ټکیا کوي سینا وای ای چکویت کې نن پړو کو چې کله متام خاتم شولو د خچو محفل ځان ته جوړ کړلو چارڅوي متوسیاله حسین باندې و چوړو یی چې یو ځای کې جام شولي د کومه مشره سیده د خوني ډیره مؤمنه ای چې مستر کې غراولي ایمو کې وی خج نوهي شروع کړلې موټولو د سینا وایو جوړو د ویلې وملي دلا ایوا خج نوسته دی هغه د سار وای ویلې خو ډیر کلاکه د ساروي جوړې دی وی ویلې مو ولې دل نوی غونته دی مو علاقې نه وا ویلې مو ته ویل څه و مومنی مو غونته تیاسي نه وې د سار ویلې دره کلاکه وای ویلې سینا د نشماله ویلې څه پهلو م شکستا شوه د زهرا بیبیو زهرا بیبیوم سینا د نشماله پهلو اجنا دی واجنه د سار و مورورا واقعا تو متام ته سنناو ته می تو متام ته د اورمن رچی کینی له چونکه دغه متام باندې دغه اسدارې باندې قرباني شي دی ورورا نه مشران پاتیشول نه زنانا پاتیشول نه وړ مشمون پاتیشول نه مسافرون پاتیشول ټولې دین باندې قربان کړل څه هغوی کې دوی جملې کوم د مسلم وړ زمن دی ایوه ناما محمد دے و ایوه ابراهیم دے علماء ځنو دا لیکلي دي چې دا مسلم سره لوړول مسلم شهادت نه بعد ابن زیاد دا گرفتار کړل شیخ صدوق دا لیکلي دي چې نه کربلا کې امام حسین شهادت نه بعد گرفتار کړل اما شیخ احمد مظفر دا لیکلي دي چې نه ټولو کې بهترین و معتبر خبره ده چې کله د لسم ورځې مازدیګر باندې خیمو ته اور ولګېدلو یو ځلې بیبیانې بچي خیمو نه راووتله د هغه اور خوف واجنه دا وړه بچي وتخله مصیب ته ورسېدل مصیب ته کله ورسېدل مصیب کې هغه ځای کې ابن زیاد کسانو ونیولل زندان ته یې کړله وړه دي مغسې
لاسو 12 کالو دي شاید وړ دي زندان ته کړل خو زندان ته څنګه کړل خبري دروغات ابن زیاد ویلا چې دوی ته ټوله وريجي کی وړو کی د نغنی وات ټوکړه ور کاوه او چې کله کچيري تګي شي او بدر وغړي بما القراه بیا لګي ګارمي او بوته راوړه یی چې دغه مشمانو زندان کې یو کال روژه وساتله سخت ده زندان کې روژه او بیا روژه مات کې وړو کې نغان او ګارمي اوبه ایوا وريجي باندې د یو ورور د بل دی چې ورورا یو ورور د بل دی چې ورورا څه کېدای شي کچېرې موږ ته ځان ونې نه وپېژندو موږ ته ټوله ژوند زندان کې تېر شي اچانک ځان ونه پېژندو ای چې کله دروغه راغللو او وروره څلورم ورېځه دی یی چې کله د حسین مقام کې ناست وي داسې فریاد وکړه لکه څنګه ژړي زوی باندې کوي شر ما کوه څلورم ورېځه دی وروره حاجات ونیسه فریاد وکړه یی چې کله هغه دروغه راغللو مشر ورور ورمخته شو څه د ورته اندوره ویته ویله هل تعرف محمد و دروغه آیا پیغمبر د پیژندی که نه پیژندی و دی دا زد پیغمبر پیژندم ایمو پیغمبر ده اغنا بعدوتی هل تعرف علی ابن ابی طالب ایوا پختنه کویله چه آیا علی ده پیژندی که نه پیژندی و دی دا علی ویلی نه پیژندم ایمو مولا ده یاد جمله و یی چه نحنو من عدرت رسولک و دروغادی تو رسول اولادیو د مسلم زمانیو د حسین وریارونیو یادو خبره و یی دروغه خپو کی سار کیخلو چه ما معاف کوئی ز خبر نوام خو یو سوال کومیله چه قیامت وریجی مزهرا بی بی تا شکایت و نکن و دیده چه بس وشه تاسی زخل سوام خو مخام خپل گوتی یادیر کم لار شوی چوی تاسی ازاد وی که چه کیگی ما سره بکیگی مخام شو گوتی ویر که چه چانتا خرچا کوی لار شوی چونکی نبلادی و کفی کی طول شفا کفی چلو کی طورا توش والا سبیل و مغا کفی چلی کی و چه کلا سبیل شلو ایوی ونی تا وقتل ونی کی نوز دی خوبیا ولی دیارد و ده حریسی و کول و چغا مومینه د هغې وینځه راغلله اوبه یې ډکولې ډانه دغه دوای ولیدل ونې کې ناست دي ودې د چوکې تاسې ودې د مو د مسلم یتیمان یو یادا جمله وه ودې د ارڅه ایمو ملیکه مؤمنه د حریص کوله خونې ته د بیا یم لاړله خونې ته هغې ولمبول جامې ویر کړلې مخام شولو ودې د دغې کمرې کې څملو یې وارې ورسې کلب کړلو لږ ټایم تېر شولو هغه ملعون حریص راغللو خونی تا ستړی دی خیلی دور نه بهیږي ودې د چېرته لاړ وي ویله ابن زیاد 2000 انعام لګولی دی چې د مسلم زمن تخلي دي که چا لاس ته راغلل ما ته یې راولوي ای کاش که دغه بچي ما ته لاس کې راشي نو زه به نه پرېږدوم هغه مؤمنه دوته یي چې خدای قسمونه ویر کړ رسول الله قسمونه ویر کړل چې ما کوه ویلې د اهل بیت وینې خپل رسول لنګینوي ما کوه زه ویلې نه بس څملستلو دالته دغه دعا خو بیا ولي شول یو بل سره غېږې ولګولې خو بیا ولي شول یی چې خوب بیا ولي نه بعد خوب کې رسول الله ولیدلو رسول الله سره مسلم ناز دی ورته اید و مسلمت خوراک للی زمند نرا بستل ظلیمانو منزد پریخل یادو کلا خوبی ولیدو زمانی باچی دل یورور دو بلدی چه ما دسی خوب لیدلی ده ابل دورتی چه مایا انداشه خوب لیدلی ده وش اردوا پویش ول چه نل نکی مو اخیری ورید ده یادو خبره پا جڑا شولو جڑا آواز بلند شولو حریص خوب نپاچی دلو کلی چه دروازه خلاص کړله اخیری جملې ته راغلل مرورا دروازه یې خلاص کړله ویلې دل اردوو غوږې لګولې دي ژاړي ده حریص ودی چې من انتما تاسې څوک یوئ ودی د موږ ته که امن وي موږ ته یایو ویلې تاسو ته امن دی ما ته وایو ویلې موږ د مسلم یتیمان یو
یو دو خبره وه یی چې ظالم کسوانو نه ونیولل سند یې راوباسل او چله جملې د مو پړو او منبر نه شو ویلې مخزن البکا یو جمله لیکلې ده یی چې سهن کې رسې سره وتړل سهن کی راسه سره وتړل محسن البکا جمله ده یی چې مخ باندې گزارونه ویر کړل یو داسې گزار و چې د مشر زوی غاښونه مات شول کله فرات ته بوتلله اخیری جملې ته راغم فرات ته کله بوتلله هغه نه بعد غلام ته ویله چې دا قاتل کا غلام توره وغورځوله خلاصه م کړله زوی ته ویله زوی توره وغورځوله اخیری حریص خپله ارمخته شولو کله ارمخته شو ورته یې ده چې مو ظالم ته بوزه وشه مو ما مړ کوه ورته یې ده نه تاسې مړ کوم قتلوم ویلی خو داسې چال وکړه بازار ته مو بوزه بازار کې م خرڅ که خو مو ما قتلوه ویلی نه تاسې قتلوم ویلی خو اخیری حاجات م بیا دا دی ویلی څه ویلی دوه رکاته المونځ لږ وکړو کله المنځه کې ودرېدل غږ یې وکړو ظالمه ایمو قاتل نه بعد ایمو وړه وړه خطونه مور ته واستوه ویلې مور مې مدینې کې